شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کم چې زمونږ د بر صغیر پاک و هند یو عظیم هستی تیره شوی دی او لوی عالم تیر شوی دی صاحب ډېر لوی عالم او دا د دارالعلوم دیوبند لومبی شاگرد دارالعلوم دیوبند چې مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه کله د درس بنیاد ښوده هلته دغې وخت لا دارالعلوم نو لومبی شاگرد دا محمود حسن دا راکوټې ماشوم او یو ملا و د هغه نوم ملا محمود دا دواړه د انار د یو بوټي لاندې کینول او دې ماشوم ته سبق شروع کا دغه محمود حسن د هغه نه خدای شیخ الهند جوړ کړ لوی شخصیت ته خدای جوړ کړ هغه شخصیت ته خدای جوړ کړ چې د هغه نه الله کم کار غشتی دی او د هغه د شاګردانو نه نو داسې به کم خلک تیر شوي لکه زه به یو مثال درکم د هغه په شاګردانو کې یو شاګرد مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه تیر شوی دا څو ګورئ چې د هغه نه خدای څونه د دین کار اخیستی د دارالعلوم دیوبند مفتی اعظم پاتې شوی او هغه نه چې الله د دین کم کار اخیستی دی او کم خیر ته الله اخیستی دی دومره کتابونه دومره پاڼې لیکلي دي چې د هغه د ژوند پر ورځ به تقسیم کړي نو د ژوند ورځې پې کمې دي او د تصوف لوی امامو بلا مریدانې دي او د ډېرو لویو تصانیفو خاوندو بلا کتابونه یې لیکلي دي او ډېر لوی عالم و د خپل دور د خپل زمانې لوی مفتی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ما خپل ځاني د رضلو زمونږ دا سابق صاحب و صبیح الدین سابق صاحب دا چې وفات شوی دی په سابق صاحب مشهور و د دې روجو د اخترونو فیصلې مې دا د هغه نه یو ځل نه څو ځله مه اورېدلی ده وی زه په دارالعلوم دیوبند کې وم او یو را سره مولانا عبدالباري جان صاحب او صاحبزاده زمونږ د عمرزو د صاحبزادګانو ډېر ښکلي او لوی عالم او ډېر متقي انسان نو یو را سره صاحبزاده مولانا عبدالباري جان صاحب په دیوبند کې هم سبق وی دریم هغه یو کس یاد که بل چې د هغه نوم زه ستاسو مخکې نه علم وی مونږ درې واړه په دیوبند کې ملګري وی مونږ دا فیصله وکړه چې ځو تانبون د دیوبند نه لرې او د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ملاقات کړ نو وی دا دریم ملګری چې و نو ده وی چې نه ځو ما و مولانا عبدالباري جان صاحبزاده صاحب یې ځو او هغه دریم ملګري وی نه ځو مونږ ورته یې لکه سبا به پړار ماني چې په هندوستان کې هم دیوبند کې دونه وخت تیر کړ او موږ د مولانا اشرف علي صاحب ملاقات ونه کړ خامخا هغه له تلل پکار دی وی هغه غیبت شروع کړه چې دا اشرف علي داسې دی او داسې دی او دا کوي او دا کوي دې پیرانو صاحبانو پسې چې خلک خبرې ډېرې کوي وی موږ ورته ظالمه لوی عالم دی د دې دارالعلوم مفتي پاتې شوی دی او ډېر لوی مریدان دي ګډې وډې مو وایه خوار چې خوله به دې کږه شي وی خیر مونږ ورته وی راځه مړه مونږ خو د هغه ملاقات له ځو او که ته را سره اسې دی نو سیل له را سره لاړ شي چکر به ولګې وی ځان سره هم دی روان کړ خو یې په هغه تلو یې بیا ستومانه و ځکه په لاره یې د مولانا اشرف علي صاحب ډېرې بدې ردې وې مونږ ورته وی د خدای خاطر وکړه ای ظالمه دا ته څه کوې خو یې خیر د په لاره هم بد رد وی وی لاړو تانبون ته وی چې لاړو هلته کې د خانقاه چې کوم مشر و د حضرت صاحب خلیفه هغه سره ملاقات وشو وی هغه راته وی چې حضرت صاحب بیمار دی او کمزور دی نو درې خبرې تپوس به نه کوي خو ګورې تاسو به ورته یوه وایه دا تپوس به نه کوي چې څوک یې نو جواب ته ځان تیار وساتئ دویم به نه دا تپوس کوي د کم ځای نه راغلی یې نو چې تاسو ورته زر ووایئ چې د پلانکي ځای نه دریم به درته دا وایي چې څه له راغلی یې نو که دعا له راغلی یې نو وی دعا له راغلی که بیعت له راغلی یې نو وی بیعت له راغلی که وی چې د مسلې تپوس کو نو وی مسلې تپوس کو خو دې دریو کې به یو تب خبره کوې رشتې خلک ډېر راځي او هغه بیمار دی وی خیر مونږ ورننوتو چې ورننوتو نو مولانا اشرف علي صاحب ډډه والې وه تکیې والې نو زر یې تپوس وکړو آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں اور کس لیے آئے ہیں تاسو څوک یې د کم ځای نه راغلي او څه له راغلي مونږ ورته وی هم طالب العلم ہے مونږ طالبان یو د دې دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں دارالعلوم دیوبند نہ راغلی بغرض دعا حاضر ہوئے ہیں دعا لنا غلی وی ما ته وکتل سابق صاحب وی ما ته مکتل او صاحبزاده عبدالباري جان صاحب وی تشریف راکې او چې هغه دریم ته وکتل کنه اکې ناستې ده نو هغه ته وی اٹھو خبیث بس خبیثه اٹھو خبیث اٹھاؤ تمہیں نکل جاؤ خبیث
بس وی مونږ نه خولې وبهیدې چې خدای پاکه دې ته کشف وایي ده ته څه پته ولګېده ده خو په دیوبند کې د مولانا اشرف علي صاحب بد وی او په لارې پریل کې بد وی دلته خو یې د متعلق څه خبره نه ده کړې چې چا ورته ووایي دې څه خبر شو وی فوراً هغه ته وی نکل جاؤ اٹھو خبیث باہر جاؤ وی چولټ یې بار وویست مونږ نه خولې وبهیدې مونږ ته وی چې آپ ناراض نہ ہوں آپ تشریف رکھیں تاسو کېنئ تاسو خفه کېږئ مه و یہ خبیث سے اس کا باطن ٹک نہیں ہے دا خبیث تیرا د باطن خراب دی دې ته کشف ویل هغه څیز چې په دې سترګو تا ته په نظر نه راځي او الله یې د انسان زړه ته ور واچوي هغې ته کشف وایي دا نیکانو خلکو ته کېږي وی بس مونږ ته خو یې دعا مو کړله او ډېر عزت یې مو کو چې بار ته راووتو وی هغه ته مې ودي لیدل تا وی د اشرف علي داسې دی او داسې دی او داسې دی دې ته کشف وایي مونږ یې څونه عزت وکړو سپېره دی هلته هم غیبت کوو په لاره دی مور پسې بد وي څنګه یې در وپېژندې چې دا خبیث دی او باطن یې د ګند ډک دی بار یې راوویستی نو دا مولانا اشرف علي د شیخ الهند شاګرد مفتی کفایت الله شاګرد دی چې د افتا په باب کې او د فتوا او د فقه په باب کې یو نمایاں او اوچت شخصیت دی مولانا انور شاه کشمیری یې شاګرد دی او مولانا شبیر احمد عثمانی غوندې د احادیثو غرونه شاګردان دي مولانا حسین احمد مدنی یې شاګرد دی چې د هغه یو علمی میدان کې او د احادیثو په میدان کې او په تحریک آزادۍ کې د انګریز خلاف او په سیاست اسلامی کې یو لوړ مقام دی او بلې څوک شاګرد پته راته شته مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه کوم چې د تبلیغ مشر او تبلیغ بانی مبانی چې د هغه د برکت نه نن څومره خلکو بسترې په اوږه کړي دي او په کوڅو کوڅو کې ګرځي او خلک د الله لارې ته رابلي او څومره خلکو ګیرې پرېښودې او څومره خلک نیکان شو څومره خلکو منځونه زده کړل او په بار دنیا کې څومره کافران خدای مسلمانان کړل دا قسمه استی شاګردان شیخ الهند دومره لوی سړی او د انګریز خلاف چې هغه کم کوشش کړی دی او کم محنت یې کړی دی که زه درته ویم چې د انګریز الله ایستی دی هر چا پکې خپل کردار شته د پښتنو هم دی د بلوچانو هم دی د سندیانو هم دی د پنجابیانو هم دی د هندوانو هم دی د سیکانو دی ټولو په شریکه تحریک وچلو چې انګریز د دې وطن نه وباسو لیکن د ټولو سرخیل شیخ الهند مولانا محمود حسن د خلکو په زړونو کې د انګریز نفرت پیدا کول او د انګریز سره د خلکو هغه دشمنی چې د انګریز ګورې زموږ اصل دشمن دی د قرآن او د پیغمبر نو په خلکو کې جذبه راغله او د مالټې په جیل کې چې غریب کم وخت تیر کړی دی د انګریزانو د لاسه او کم تکلیفونه د بجلی شاټونه به یې وله ورکول شاټونه